سورہ الطلاق. ابن مسعود سے وہی چې دا سورۃ د سورہ بقرہ نه بعد نازل دی. د دې د موضوعات پوهې د پاره د سورہ بقرہ سو آیتونه وونه بیا بدا وایو. د نزول حکمت دا دی چې د طلاق نه اجتناب ضروری دی، ځکه دا قابل نفرت شی دی الله په نظر کې. نو سورہ بقرہ آیت نمبر 226. للذین د پاره دا کسانو یولون من نسائهم چې قسم کې دی بیان خپلونه. یو سړی مسلمان پلی بیبی ته قسم دې کړه تا ترانځ دې شم سده قسم دې کړه تا ترانځ دې شنه کور نږدې شو ورته دا ګناه ده، دا سره دا ګناه ده او د قسم په کفاره لازمه ده. ګناه یو کو د قسم په کفاره لازمه ده. او کنه نو ور نږدې کی مولا نه تاسو کو نو مولا ورته سرور میاشت انتظار وکړه. سرور میاشت به نو ور نږدې ته موده د اله سورتا موده د اله نو سلو میاشت به انتظار وکړي، اټومیټیکلی به دا قضا طلاق شي. سبا شي ری قسم پس منظر کې سلو میاشت انتظار کې بس شي اټومیټیکلی به طلاق باین سورتا طلاق باین. نو په طلاق باین کې بل سړي سره نکاح ته ضرورت نشته، بس بیا به مولوی صاحب وغواړي او سمټي براوړي. صحیح شو ادو غواهانه بس مسله ختمه. طلاق شو دا به نکاح وکړه یې ما حمیدہ دا به طلاق شي څلور میاشتې بعد، څلور میاشتې بعد طلاق شي نو بس څه به وشي؟ اثر نو به نکاح وکړي. دې ته وایي اله. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ طلاق شوی ښځې یتربصن انتظار بکوي بأنفسهن پخپله ثلاثة قروء درې قرئې. نو درې قرئې معنا د امام شافعي سے پنځ باندې درې پیوریفیکیشن پیریډز او د امام سے پنځ باندې درې منسس پیریډز. د امام شافعي سے پنځ باندې درې پیوریفیکیشن پیریډز د طلاق نه بعد او د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې درې منسس پیریډز. یعنی په دغه موده کې د نکاح نشي کولای. ولا يحل لهن اجائز ندی دوی د پاره یکتمن چې پټو ساتي ما خلق الله فی ارحام الله غشی چې پیدا کړي الله تعالی په ووند دوی کې. ځکه چې اوس دا درې حیض انتظار سره پاره چې فایند اوټ کړي چې ووم کې څه شی شته اته نشته. نو کدرې واره منسز رااله نو اټ مینز چې ووم از امپټي. It means چې womb is empty او completing رانغه نو it means چې that is not empty. نو بیا بس کې ډیلیوری پر انتظار دی. کچره د ایمان ساتي الله تعالی ور د اخرت باندې او بخولتون اخوندان دوی حق بر دین زیات اقدار چې داخل ځان ته واپس کې پدې باب کې ان ارادو اصلاح کدی اراده د اصلاح کړي ولهن مثل الذی غلیهن ادخل پارا ذمہ داری دا مثل داغه غلیهن چې لازم دی په دوی باندې د ذمہ دارونو نو دوی له حق داغه په مثل بالمعروف د عرف او د عادت او د رواج په تقاضا د عرف عادت او د رواج په تقاضا. صحیح ده. نو زمونږ د پښتنو رواج او عرف دار چې مونږ په کور کې د پخلی لپاره بل خزه نه لرو. زمونږ خزه پخلی کوي آتا څوک هغه دا خزه مولا نه خو زمون خدا د رواج مطابق مونږ له پخلی کوي. مونږ د پرو کالو منځلو لپاره بل بنده نه لرو. څوک له کالی منځي استری کوي یا رسو د کور د صفای لپاره بل بنده نه لرو. څوک کوي نه الله تعالی سمت کار اخلي نمبر ولا کالی مالیو مخلق کنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کافر الله تو کسانو اخلي صرف دو غوګونو والے ولا جوړ کړی. وللرجال عليهن درجه ادنارینو په دوی باندې یو درجه ده. نو درجه ده څه ده؟ درجه د ریسپانسیبিলিټی ده، د ذمہ داری ده. سره چې دوی ټول نیډز او نیسیټی به څو پوره کوي؟ نارینه به پوره کوي. څو به پوره کوي؟ نارینه ټول نیډز او نیسیټی پوره کوي. نو د یو درجه ده چې هغه د خدای والي د خبرې ته وکی دي کنه. کله ټول نیډز او نیسیټی وکړي بوزي ارټیشیا ته وکړي بوزي چرته سکس فلیک تا او کله بل کوم ځای ته دي نه لاس وګه ته وته نه دی بل ځای ته څه لري پارک سره یوسمیټي ان یوسمیټي پارک ته. صحیح شو. نو سپته دومره خیال ساتي. نو وللرجال علیهن درجه خدای دې ته وګورئ زما دا خان ما د پاره څومره کایند دی. صحیح. نو ټو دیټ ایکسټند دی اوبیډینس اف خپل خی دا معنا ده.
واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالی غالب دے و حکمت والا دے. الطلاق مرتان، طلاق آغا چی رجوع پکی جائز دادات و کرتے دی. قدرے کرتے برابر کو بیاو پکی رجوع نشتا، قدرے کرتے ہو بیا کو رجوع نشتے. الطلاق مرتان، طلاق دو کرتے دی. فامساکم بمعروف، نبیا ساتل دی بدی بمعروف جائز طریقے سرا، او تصریح یا آزاد ولدا وید بے احسان پہ احسان بانے. ولا یحل لکم، اجائز کیگی نتا دپارا، انتا خذو چتا سواخ لید دیقضنا مما آغشے آتے تمون لا چو ورکر مدد دیتا شیئن سشے ہوں، یعنی اس شیئتے واپس ماخلے کچھ طلاق شو نو اس سڑے بد کاری تالا ماغ دو غگونو والے راوڑی چیزینو اگر آکا صحیح شو تالا میں بوٹا غسترے چیزینو اللہ تعالیٰ بد منخ کاری سیدہ مروت خبر دا اللہ ان یخافا مگر اللہ چی دوار یریدل اللہ یقیما حدود اللہ چی دی بقائم نکریشی حدود اللہ تعالی، یعنی مانا دا چی طلاق یور کردے یا دعا نخوا خبر خدا دا چی رجوع کی سو کی رجوع کی دا سپریشن دا کنفرم نکی سپریشن. ہاں البتہ کہ دوار یریدل چی یار رجوع سکنہ کچھ زمان استا طبیعت جوڑی گی نا. فَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُرِ دَيْ اللَّهُ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ قائم بنکلے سے دوارا حدود دا اللہ تعالی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا نُشْتَرِ گناہ دے دوارو بانے فِيمَا پاغمال کے افتدت بیچ ورکیے داخل بدلر طلاقو کے کل دا سی بھی کہ خاون دا خود جوڑ میں راضی خو خاون طلاق ورکو رہا تیار نہیں نا خود ورکوی شیر دا بتانا دم رشیدر کم فول زمون کورا سے نجولی چی سکر دا سارم جگڑا دا غرمم جگڑا دا ما خاون جگڑا دا اوقات مخراب دی نو تو خواہ سے مالا طلاق نہ رکھے زبا تعالی درکم $10 ڈالر خود خدا خاطر ہو مالا طلاق رکھ. تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ دی فلا تعتدوها نو دا وائلیٹ کوئیما ومن یتغد حدود اللہ اسوچ وائلیٹ کے حدود دا اللہ فاولائک وم الظالمون دا کسان خاصوی ظالمان لی. فین طلقا کدی خاون طلاق ور کدی خضل درین دو خود ورکڑی درین ورکڑ فلا تحل لون جائز کے دین شدر پارا من بعد پس درہم طلاقنا حتی تن کے حضو جن غیرہ تردے پور چی سیکسول انٹرکورس کی یو بلخاون سر نکانا بعد تحلیل ہوئی ہوتا سوئی ہوتا تحلیل. فَإِن طَلَّقَا کدی دویم خاون ولا طلاق ورکل فلا جناح علیہما نشتر گناہ دے دوارو بانے یعنی دے خضو بانے اڑن بنی خاون بانے ان یتراجعا چرے بیال یو بل تواپس سے پنیوینے کا ان ظننا کچرے دوی دا خیال ان یقیما حدود اللہ چے اس بقا بس دے روشوا انف از انف اس بسر گزارا کرو کہ قائم بک حدود دا اللہ و تلک حدود اللہ ادغ حدود دا اللہ دے بینو بیانی دا اللہ تعالی لقوم العاقون تا یعلمون چپوئی گی و اذا طلقتم النساء اگر چتاسو طلاق کئی خدتا رجعی طلاق کم طلاق فبلغنا اجلهن ادائی نزدیشی آغا عدت تیرے دوتا نو عدت تیرے دل سوی دری منسیس سوچے دری منسیس او کو اوم کی سوی نو بیا ڈیلیوری نو فام سکولنا نو دا بندو ساتے یعنی زان سرے او ساتے رجوعتو کا بمعروف پجائز طریقہ او سرحوہن آیا ازاد کے بمعروف پجائز طریقہ ولا تم سکولنا اتاسو رجوعت مکوئی زرارا فکر تکلیف ورکول پارنے تاتدو استاسو ارادہ دائی جننا رجوعت کون دا دے پلار دا سے دے مور دا سے پاسانا مانا چاہتا خلاصی دیشی اٹار چرکے نا اللہ تعالیٰ دا کار مکوا. ومن يفعل ذلك سوچ کئی داکار فقد ظلم نفسا نتاکک سرا دزیاتے کڑے زان پر سرا he has to pay the price on the day of judgment. ولا تتخذوا آیات اللہ امن سے آیتون دا اللہ تعالیٰ پا مسخر باندے وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ پا زارفل باندے او آغا چی نازل کرے تاسو بانشی کتاب دے حکمت دے یعظکم بی اللہ تعالیٰ واس کے تاستا کتاب و حکمت سرا واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اچکل تاسو طلاق ورکل خودتا رجعی طلاق فبلغنا اجلهن اردوی عدت تیر شو 3 منسس پیریڈ
تیر شو یا ډیلیوري وشوه تاسو رجوع نه وکړئ نو فلا تعذلون نو من کوي ما ايان کهنا ازواجون لا چې دای نکاح کې خاوندان خپل اذا تراضوا بینهم چې کلا دای رضامندي ظاهر کې په خپل میاس کې بالمعروف جائز طریقې یعنی خود ته چا طلاق رجعي ورکړ پیریډ تیر چې پیریډ تیر سپریشن راغی سراغه سپریشن راغی نو بعد اوقات هغه خزرونه د ځان د پر ایګو مسله وګرځوي نه بیا باغې د سره نکاح کې اس وای کنه وای الله تعالی دا کار مکوئ دا کار مکوئ پرېږدئ چې بس بیا نکاح کوي نو خبره ده په باندې رضامند یو ناروا دي کړی نه تو سانه ناروا بس بیا ناروا خو مکوه ذالک یوعظ به د دې خبرې نصیحت کوی شي هغه چاته من کان منکم یؤمن بالله چې ایمان ساتي الله باندې او د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم دا شی بتا سو باطنن پاک ساتي واطهر ظاهرا پاکون کې دي والله یعلم الله پويږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پويږي چې دا زوړ خاوند ارث شه دي دور اصل دی یو بل په خوې خدای دواړه پوي دي اوس نه وره کوم ځای ګور پته نشته او نه بنوي ټرنګه او پته نشته هغه څنګه چې روان دي نه بدتر وږي صحیح شو والوالدات امیان دے یرزعن اولادهن لا شودے بول کئی اولاد پل حولین کاملین دوکال پورا دار آچار پارا چیرا دلرد اتمام در رضاحت وعلى المولود ورزقهن نداو سے خدا طلاق شوی دا و بچے دے ورسل سر بچے دے ورسل بچی لا خو شودو ورکی سب ورکی شودو ورکی نو نفقه پچا بانے رضی خزی دا بچی فخاون بانے وعلى المولود له رزقهن اپدی پلار باندې پلار د بچی باندې رزقهن وکسوتهن ډوډۍ او جامر دی خزدا بالمعروف په مروجه طریقہ بالمعروف معنا او سفلا خان بالمعروف معنا په مروجه طریقہ چې رواج کې کوم جامه غوښتي شي پندار کې دغه څه کپڑے بولا اخلي پندار کې نه دغاله والا کپڑے بولا اخلي دا ګرانی نه صحیح شو اگر موږ وطن کې نه بس ساده کپڑے خلک چې ساده بولا اخلي صحیح او که په امریکا کې جبر ډرس اخلي ها او صحیح لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکوي سیو نفس وعلى المولود له اوس دا وعلى المولود له یعنی پلار د بچي لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنشي ورکوي چاته مگر پاندازر طاقت داغ لا تضار والدة ضرر بنشي ورکوي یو والده د ماشوم ته به ولدیا په بچی داغه باندې چې هغه د پای ورکولو باندې قادر نه ده اته ورته استپلار به مورته انا ده قادره داغه باډي هغه نشي برداشت کولای ده ولا مولود له بولد انا بفلال تکلیف ورکولې په بچی داغ باندې چې خدای دا چې کومه طلاق ورکړي دي هغه ورته $15000 د میاشتې برکه الله بدل ساتم $15000 کوم ځای پیدا دا خو د بچی په سارا باندې پلاټ ارسه کولی دیو جل الله بالمعروف په مروجه طریقہ صحیح شو and to the best of their power as they can do وغلى الوارث مثل ذلك اوس دا څه ده چې خاوند مړ شو خدای پاتې شو او بچی پاتې شو خدای پاتې شو بچی پاتې شو اوس د دغه بچی ار دغه خدای ذمہ داری چا باندې ده نو که د خاوند هیڅ پراپرټي مرا پټی نه د خاوند کوم وارثان چې دی پاغه ذمہ داری ده کدا هغه پلار وی نو پاغه ذمہ داری ده او کدا غرور وی نو پاغه ذمہ داری ده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا کدی دوالو اراده وکړه د پرې کولو د ماشوم دې ته پرې کول وي پاینه چلته شودونه ها ان تراز منهما فبامر زمان ده باوی مشورې فلا جناح علیهما اسو بال دې دوالو باندې نشته یعنی کال بعد دې فیصله وکړه چې ماشوم د کال شو اوس نور ورسینې پای نو ورکونه چې خاوند او خدای دواړه رضا شنو اوکے صحیح وَإِنْ أَرَدْتُمْ كَتَاسُ غَارِ أَنْ تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ چې تاسو بلا زنانونی سید شودې ورکولو د پاره اولاد بل لپاره فلا جناح علیکم نس ګناه نشته تاسو باندې چې کله ورکوي آغا چې تاسو ورکوي دا خود ته بالمعروف په مروجه طریقه یعنی که بل خود ولا نسله ولا نیول شي خو چې هغه په مروجه طریقه کړه کوم ډیماند کوي هغه شی ولا ورکي واتقوا الله يريك إلا تعالى وعلموا أفوشي أن الله بما تعملون بصير جل تعالى پاچتا عمل کوي لیدل کده والذين يتوفون منكم او خاوندان چې مړ کړی شي تاسو نه
یعنی چې مړ شي ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن انتظار بکې په خپل 4 اشهر و 10 سلور میاشتې او لسرځي سلور میاشتې الله سره دی یعنی عدت د هغه خدای چې خاوند مړ شي سوره دی سلور میاشتې الله سره دی فاذا بلغنا جلهن چې کله تیر شي هغه نیټه دوی فلا جناح علیکم نشته د ګناه تاسو باندې فيما فعلن في انفسهن هغه زینت کې هغه بیوټي کې هغه میک اپ کې چې دایې کوي په انفسهن بدنونو خپل کې بالمعروف په جایز طریقه باندې نو پتو لګي د سلور میاشتې الله سره دی نه صرف دا چې دا به بغیر د ضرورت شرعي د خاوند د کور نه وشي بغیر د ضرورت شرعي به د خاوند د کور نه وځي بلکې ورسره دا چې دا میک اپ نه کوي دا به ځان نه ډولې کوي ځکه دا به خاوند باندې غم کوي سبا کوي خاوند باندې به غم کوي اجه سلور میاشتې الله سره دی رښتینی ورته بیوټي پارلر کې ځان خبره ده والله بما تعملون خبير الله تعالی پاغه عمل باندې تاسو کوي نو خبردار دی او سوره احزاب ترسي آیت نمبر 49 یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات چې کله تاسو نکاح کړئ مؤمن خزه ثم طلقتموهن بیا مو غیر طلاق نو صرف نکاح مو کړل سمو کړی نکاح مو کړل تر اوسه رخصتی نه ده شوی زمونږ د پښتنو وطن کې خدای غسی پدې ستاسو سره واجب زمونږ وطن کې داسې چې په کوژده کې نکاح وشي تا کوژده کې نکاح کوي نه کوژده کې نکاح کوي که تاسو کوژده کوي نو بس صحیح نو اوس نکاح شوی دی ولا تر اوسه پر رخصتی نه ده شوی نو اوس په دغه حالت کې طلاق واقع شو یعنی د کوژده نه بعد عادت رخصتانه وړاندې بس دواړو خاندانونو یو بل سره تلخیره را خوندې بس نو کوم داخله طلاق ادم باندې الله تعالی فرمای چونکه الته خدا خاون یو ځای شوی نه دي نو دی باندې عدت نشته دی باندې عدت نشته عدت ځکه نشته څه شي نشته ثم طلقتموهن بیا مطلق ورکل مخیر دینا ان تمسو نچ تچکڑے بوئے داخدے فما لکم علیہن اشترستاسو بدوی بانے صدت تاتدونا چتاسو بیتی روی غیبانے فمتعوهن حال بتان ستاپ نم ناستوا فمتعوهن سشے والا ورک فمتعوهن سگفت والا ورو لگا وسرحوهن اوازادے کا سراحا جمیلا فخیست آزادولو سرا تکلیفون مورکوا تکلیفونه مو ورکړه یعنی کم از کم د مروت دا دې ته وایي د مروت تقاضا چې دا ستا په نوم ناسته وه کال 2 کاله ستا په نوم ناسته وه نو اوس واپس تاسو خپل سبق ته مو دغه تصور مو ذهن کې نو سورې طلاق به آسان شي یا ایها النبی او پیغمبره اذا طلقتم النساء مسلمانانو ته وایه چې ذات طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکړئ دوی لا او انجام دار چې دوی به عدت تیری انجام دار چې دوی به څه کوي عدت به تیری واحصل عدت اشمار عدت واتقوا الله یریږي الله تعالی نه چې رب ستاسو دی لا تخرجوهن مو باسئ دوی من بیوتهن د کورونو دوی نه د دې کورون نه مو باسي د عدت دوران کې عدت به کوم ځای تیری د خاوند کور کې ولا یخرجنا ان دې پخپل وزي هغه د اجازه نشته چې خاوند کور وزي الا ان یاتین بفاحشه مبینه مگر الا چې دغه طلاق شوی خزه دې راتلو کول بفاحشه مبینه په یو ظاهري ګناه باندې یعنی دا اوس طلاق شوی دا نو چرته بد اخلاقی وکړه څه وکړه بد اخلاقی سو بوای فرند راوسته څه وکړه بوای فرند راوستنو بیا د رور خلک بوای فرند اولیا ته کور کې چرته ساتل شي که ساتل شي الله تعالی به ورته اوس خپل وباسه وتلك حدود الله ادا حدود الله دي ومن يتعد حدود الله اسوچ وایله کوي حدود الله فقد ظلم نفسه متاکی سره د زیاته کړي ځان سره لا تدري تاسو پته نشتا شاید چې الله يحدث بعد ذلك پیدا کی پس د دین امرن یو بل معامله فاذا بلغنا جلون چې کلا دینز دیشي هغه نیټه خبرتا طلاق شوی خزه صحیح پلیٹی دنیزدیش فامسکون بمعروف بیائے بندے ہو ساتھ پجائز طریقے رجوع ورتو کا او فارقون لا یا جدا کے بمعروف پجائز طریقہ واشدو اگواہانوں سے ذوی عدل منکم یود عادلان دتا سنا چرا شمل کریے دیکھو دی لما طلاق ورکڑو خود او تو دوارا گواہان سے ذریعہ رجوع کوم ذریعہ سکو رجوع کوم چی خلق دربانے بدل ہوئی
دغه خلک به وایي طلاق شوی خو کور کا ساتي څه نو خلک بیا دا سړي سره پښتنو وطن کې خلک بیا صف کې نه پریږي څه وطن کې دا رواج ته کنيشته خو خو پښتانه ډېر غلطیان او زموږ غیرت هم جواب ورکړي اوس موږ یې کښ نشو کولای کني په خوا به دا سړی بیا خلکو سب کې باندې په روښه وزه موږ سره سب کې ولدرېږي به غیرت سړي ته زناکاری کې صحیح اوس خو مونږه دغه څه مسله او دې سره یعنی معاشره ډېره محفوظ دې شنه سره معاشره ډېره محفوظ دا یعنی ټریډیشن چې دا ډېر ټریډیشن دی واقیم الشهادة لله اقائم کے گواہی خالص اللہ را پارزائکم دا خبر یوغذ بے حکم کول شدی پذریعہ چاہتا چی ایمان ساتی اللہ بانے وزد آخرت بانے ومن یتق اللہ اسوچی یریگی اللہ نا یجعل لہو مخرجا نا اللہ تعالی پیدا کے غد پارا سبب ویرزق و رزق بول کے من حیث لا یختصب دا سے جانبنا چیر دب خیال نہیں یعنی دب خواب خیال کے ندی اللہ تعالی والدر لار کلا ومن يتوکل علی اللہ سوچ اعتماد کے اللہ تعالی بانے فهو حسبون دا اللہ تعالی کافی دے ان اللہ تاکیق سر اللہ تعالی بالغ امر کون کے دکار پلے قد جعل اللہ و تاکیق مقرر کرے اللہ تعالی لکل شین ارشید پارا قدرن یو اندازہ ایو وقت نو ہر کار پخپل وقت گئی پخپل اندازہ بانے کئی دا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا تر قدرہ پورے دا کده مانځنه پس تلاوت کول شي درې کرتے سو کرتے درې کرتے نه الله تعالی به رزق دروازې باندې کولاو ساتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا هر مانځنه بعد درې کرتے وایي او کار مانځنه بعد نشي ویلې نو ماسختنه بیا یو سلوي کرتے وایا سوره یو سلوي کرتے والله واخذ اسن من المحيض چنا امید شوی د منسسنا یو عمر ته زنانه ورسی به منسس بنشي امن نسائکم د بیبیان استاسنا ان ارتبتم کستاس شکوی فحیض داغوی کے فعدتهن نعدد دو صلاة واشورین بیادری میں آشتے دے واللائی واخذ لم یحزنا چی داغی حیض را دینا بازی بیبیانو کی اغی کی دا عیب بی چی داغی منسس یعنی دانا چی ایجٹ شوی بس داغی داخلی نظام ڈسٹربی چاہے کہ منسس نرازی نراغی پارام عدد صورت دری میں آشتے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ احامل خزی چی خیٹا بانے بچے دے اجلوننی تداغوی عدد داغوی دار ان یضان حملونا چی ڈیلیوریو کی دا حمل خل ومن یتق اللہ سوچی یریگی اللہ نا یجعل له من امر یسرا اللہ تعالی پیدا کیا غد پارا پو معاملہ کی ثانی ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ دی انزلہ الیکم چی نازل کرد اللہ تعالی دا حکم تاستا ومن یتق اللہ سوچی یریگی اللہ نا یکفر عنو سیئات نرجیب اللہ تعالی دنا گناہونا دو ویغزم لہو اجرا لو ییبا اللہ تعالی دنا پارا اجر دو اسکنوہن اسوئی خزق پر من حیث سکنتم چی کم زائتا سو سے گئی نو اس پتاو لگے دا چی ریکمینڈیڈ پریکٹس دارے چی خزا خاون دی او زائے اسی گی دا خبر نا چی خاون پا امریکہ کی خزا افغانستان کی ناستے خاون جال تناستی اسکنون لا اسوئی دی من حیث سکنتم پدا سے طریقہ پدا سے ذائقے سکنتم کی تاسو سے گئی میں وجدکم دخپل بس طاقت مطابق سنگا میں وجدکم مانا دخپل بس طاقت مطابق نو کر حمید پشان غریب سوئے نو اپارٹمنٹ کی بے اسے حمید غریب نہیں رہتی مثال ہوتا صحیح نکم دے بے اسے اپارٹمنٹ کی اوکر سے فلا پشان مالدار سڑے نو بے کم دے بے ورزی ہلس کی ہاں میں وجدکم ولا تضارون اتکلیف ویمدوی لتزیقوا علینا چی تنگیرا ولیدوی بان یعنی وسط شتا کہ پدی رینالڈی بانے برا دا ½ ملین کور کے اسے گے ½ ملین کور کے اسے گے خو پتنگ اپارٹمنٹ کی یو کمرہ دا پکے پائی کی ٹول ماجا مشیوی صرف دا خدا تنگے اللہ تعالی یا کار خند دے ولا تظهرون لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل اکثر دی حامل فانفقوا عليهن نو خرج کوي دوی باندې یعنی طلاق شوی دا او حمل چار طرف نه تا طرف نه
نو خرج کوي دوی باندې تر دې چې دوی ډیلیور کې حمل خپل فاین ارزان لکم کله ډیلیوري نه بعد شو دی ورکې تاسو د پاره دی بچو تا فاتون لو جوړون لان ورکوي دوی ته اجر د دوی واتمروا بینکم بمعروف څومره ورکوي الله تعالی بهري مشوره باندې اعتمار معنا مشوره مشورہ کوي خپل میاس کې بمعروف په جائز طریقہ وان تغاثرتم اکتا سبحانه تنگی پیدا شو د دې طلاق شوی خځې طرف نه باندې تنگی پیدا شو هغه وی نه زبا ال شو دی ورکوم چې د میاس را $3 ورکې نو $3 خو ته ګټې نه نو بیا فسترجع له اخرى بیا د دې لپاره 19 یو بل مرجعان لینفق ذو ساعت من ساعت خرج د کوي مالدار سره د خپل مالدارۍ مطابق دا عمومي حکم دی چې په خپل خځې په بچو باندې با مالدار سره خرج کوي د مطابق د خپل مالدارۍ ومن قدر علی رزقه چې تنگ شوی د باندې رزق دا فلینفق نو دې خرج کوي مما په هغه اندازه آتا الله چې ورکړي د الله تعالی لا یکلف الله نفسا تکلیف نو ورکړي الله تعالی نفس الا وسعها مگر پاندازه طاقت دا الا ما تا مگر اچ ورکړي دتا سيجعل الله ممکن د چوغه الله تعالی پس د تنگای نه یسرن آسانی وکای من قريه اډیر کلی او تطعن امر ربیا نافرمانی کړي د امر در خپلنا ورسول اد رسول الله نه مونږه احتساب کدا وي حسابا شديدا سخت حساب وعذبنا عذاب ولورك عذابا نكرا سخت عذاب فذاقت وبال امرها دغه کلی اوسک عذاب نه انجام کافل وکان عاقبت امرها او انجام کا د دې کلی خسرن تاوان قد الله تیار کړي الله تعالی دې پر عذاب شدید عذاب شدید فاتقوا الله يريك الله تعالى يا اولي الالباب او د عقل خاوندانو الذين امنوا كسان چې ایمان راوړل قد انزل الله اليكم ذکرا تحقیق نازل کړي الله تعالی تاسو ذکر ریمایندر رسولا علیګل دې پیغمبر چې ولې تاسو باندې آیاتونه د الله تعالی مبینات چې واضح او انکی ټول احکام چې راو باسیا کسان چې ایمان راوړل عمل کړي د صالحات او من الظلمات د تیرون الى النور ومن يؤمن بالله اسوچ ایمان ساتي الله تعالی باندې عمل کوي صالح يدخل جنات داخلي با الله دې باغونو ته چې بهيږي بدلان دې داغې نه نهرونه همیشه به دې کې قد احسن الله له رزقا خسته تیار کړی د الله تعالی د پر پروویژن الله الذي الله تعالی غضا دې خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی واسمانونه ومن الارض ازمکو مثلهن پشان د اسمانونو نظمکم ودي زمکم ودي خو د جمهور مذهب دار چې اسمانونه طبقه په طبقه دی او زمکه دا اقلیم په اقلیم ده زمکه سره اقلیم په دوه طبقات داس وټوکړي دي يتنزل الامر بينهن يتنزل رانازلېږي الامر حکم د الله تعالی بينهن په مېز د دې زمکو اسمانونو کې یعنی د خدای په حکم چلیږي لتعلموا دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې الله تعالی پارشي باندې قادر دی تاکي سره الله تعالی احاطه کړي پارشي باندې د علم په اعتبار باندې نو خلاصه سورۃ طلاق احکام د طلاق دي نمبر 1 عدت نمبر 2 نفقه او سکنا نفقه او سکنا معنا یعنی په حالت د عدت کې خوراک د خدیو خاون باندې لازم دی او داغه جامه هم په خاون لازم ده او داغه کور هم په خاون لازم بل حکم چې په طلاق رجعی کې رجوع کوي دا خبره ده دریم حکم چې د کوم زنانو منسز ناراضي نو داغه لپاره عدت 3 میاشتې سلورم حکم چې خدای در سره کوم احسان کړی دی نو د احسان په حواله خپل ویډیو بچو سره احسان کوي بیا داغې نه بعد وارننګ دی بیا بشارت ته مؤمنانو ته او په آخر کې دا ذکر دی چې کائنات ټول د الله کنټرول کې کائنات ټول د الله په کنټرول کې دی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابہ اجمعین अगर आप काजी साहब की मज़ीद तफसीर और बयानात सुनना चाहते हो तो टुडे लेसन 2 चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।